امام غزالی رحمه الله لیکلی یو کور کې ښځه او خاوند اوسېدل، یو ښځه او یو خاوند، بل څوک نه. د هغې زمانې پیغمبر ته رب العالمین جل جلاله وحی وکړه او باری تعالی ورته وایي چې زما نبی لاړ شه او د ښځې او خاوند ته ووایه چې زه په تاسو باندې یو کال غریبي درولم او یو کال در باندې مالداری راولم. خو ووایه غریبي در باندې اول راولم که مالداری در باندې اول راولم، څه وکړم؟ اول څه راولم؟ دوی دواړه په کور کې ناست دي، د هغې زمانې پیغمبر چې رالو نو ورته وایي چې رب العالمین جل جلاله رالیږلی یم او وایي چې زه په تاسو باندې یو کال غریبي راولم او یو کال مالداری. خو ووایي چې اول کال د غریبۍ راولي که اول کال د مالدارۍ راولي. دا ښځه او خاوند ورته وایي خپل منځ کې مشوره کوو چې کله مشوره وکړله نو مشوره په دې باندې راغله چې په غریبۍ باندې څه کوو؟ د اول کال د مالدارۍ ښه دی که نه چې مالداري را باندې راولي. او بیا خو مونږ او تاسو خوښ هم نه ده که نه، ډېره مو بدې شي، پیسې مو هم خوښې نه دي او مالداري مو هم نه ده خوښه. نو ورته وایي چې اول را باندې د مالدارۍ هغه کار راوله. الله جل جلاله ته د هغې نبي خبره ورسېده، رب العالمین ورته وایي ډېره ښه ده. په دوی باندې د مالدارۍ هغه دور راوستو. مالداري نو چې رب العالمین درته وایي چې زه دې مالداره کوم، په دې کې څه شک شته دی؟ نو بس سترګې په دې رپونو کې باری تعالی جل جلاله دوی مالداره کړ، ډېر مال او دولت یې ورله ورکړ. چې کله یې مالداره کړل یو ورځ په دوی باندې تېره شوه. په دویمه ورځ باندې دا ښځه او خاوند ناست دي او خپل منځ کې وایي چې ګوره یو کال خو غریبي شته دی نه، بس دا خو د باري تعالی وعده ده، مالداري ده. خو داسې کار به وکړو چې په دې مالدارۍ به شکر ادا کړو او شکر به داسې ادا کړو چې زمونږ په علاقه او په وطن کې څومره غریبانان دي هغوی ته به دعوت ورکړو، روټۍ به ورباندې وخورو، کپړې به ورته ورکړو، سبلې به ورته والو، کور کې ضروریات به ورته پوره کړو، مشکلات به یې ختم کړو، تکلیف وي تکلیف به ورته نه ختم کړو، قرضداران وي قرض به یې خلاص کړو. داسې شکر به د باري تعالی جل جلاله ادا کړو. نو چې کله دا مشوره سره وکړه سحر ته ټول غریبانان مسکینان راوغوښتل. هغه غریبانانو مسکینانو ته تمام ضروریات پوره کړل، تر خوراک او څښاک پورې تمام ضروریات یې پوره کړل. چې کله دا غریبانان د درستخان نه پورته کېدل یې دعا یې وکړه چې خدایه پاکه په دې باندې نوره مالداري مې راولې.